اثبات فعل مضارع معروف گردان مثبت فعل مضارع معروف نو ګوره مضارع معروف کې هم څلور گردانه جوړیږي ښه گردان فعل مضارع مثبت معروف ټیک شو او گردان فعل مضارع مثبت مجهول او گردان فعل مضارع منفي معلوم گردان فعل مضارع منفي مجهول صحیح ده نو وایا گردان فعل مضارع مثبت معلوم هو يفعل يفعلان تفعلان يفعلن تفعل تفعلان افعل نفعل صحیح ده نو وی يفعل يفعلان يفعلون ټیک شو بحركات الثلاثيه عين بحركات الثلاثيه عين كلمه سكان نقول يفعل 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 لكن مطلب يضرب يسمع يفتح يكرم سي صيغه اولى براي مذكر غائب بس دري اوراني صيغه د پاره مذكر غائب دي لکه يفعل يفعلان يفعلون اول واحد دا دوم تثنيه اسوم جمع ٹھیک شو بعد ځان داغه نرست به چي دي سي غائب مؤنث است دري صيغه د مؤنث غائب دي بهمون وضع دي طریقه باندې فکر دې کنه لکه مطلب کو تفعل تفعلان يفعلن سيدا مگر دران تفعلوا ګور به تفعلوا نه کنه دا تفعلوا چې د واحد مؤنث غائب کی او واحد مذکر مخاطب کی شریک دی کا فکر دې کنه لکه تفعلوا او تفعلوا دا مؤنث لپاره مرضی مؤنث غائب لپاره او د مذکر مخاطب لپاره مرضی نو دې کې وسیغه کټ شو فکر دې کنه مگر تفعلوا برای مگر دران تفعلوا مگر دې کې تفعلوا برای واحد مذکر حاضر نیز آید د پاره واحد مذکر حاضر هم راضی نو پس بجای دوسی غستو دا پسې دوسی غوراله انت یو کوم شو نه وتفعلان برای تسنیم مذکر او تفعلان چې دی ګوره دا لپاره تسنیم مذکر حاضر او مؤنث حاضر نه آید او مؤنث حاضر هم راضی نو څه غته کټ شي فکر دې کنه نو ځکه به د ګردان کې سوي ګوره تفعل تفعلان يفعلن کنه به ګور سوي تفعلون څه شي او تفعلين افعلون افعلون ډېر صيغه کړې صحیح ده دغه کې اشتراک راغی نو پس ان بجای سی صيغه است دا په زیرو درې صيغه رااله تفعلان وتفعلون چې دي صيغه جمع مذکر حاضر است صيغه جمع مذکر حاضر ده کنه هغه ذکر شو هغه تفعلون کې وتفعلين چې دي ګور تفعلين هنا واحد مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر فکر دې واحد مؤنث حاضر شو او مذکر غلط دی واحد مؤنث حاضر وتفعلن چې دی وتفعلن ګوران دا صيغه جمع مؤنث حاضر ده تجربنا او افعلوا افعلوا واحد مذكر او مؤنث افعلوا واحد مذكر ومؤنث متكلم واحد مذكر متكلم يا مؤنث متكلم او نفعلوا تثنيه وجمع مذكر ومؤنث متكلم بل غير او نفعلوا چې دی ګوره جمع تثنيه او جمع مطلب تثنيه مذكر تثنيه مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث خو متكلم مع الغير بس متكلم غير سنه کو مطلب یو کسي کو دوه کړي خان وس گردان اثبات مضارع مجهول گردان فعل مضارع مثبت مجهول دغه طریقه باندې هو يفعل فعلان بهي طریقه باندې يفعل فعلان يفعلون نفعل نفعل وس نفي مضارع معروف گردان فعل مضارع منفي معروف نو هر کله چې لای نافیه اول لدی کې راوړي نو مضارع منفي به جوړ شي مضارع منفي ټیک شو او لای نافیه چې په اول مضارع کې په لفظ کې هیڅ عمل نه کوي او معنا کې عمل کوي نو هو لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون لا تفعل لا تفعلان لا يفعلون ټیک شو او دا قسم مثلا والا دا ما ينفي فكره ما يفعل ما يفعلان ما يفعلون او وس ګور مضارع مجهول لا يفعل لا يفعلان لا يفعلون هو وس ګور وي چون لن بر مضارع داخل شود هر کله لن مضارع باندې داخل کی ټیک شو نو الى اخره